بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم وإلهاغ كسانو چې کافران شیو پیغمبران خپلو ته لنخرجنکم من ارضنا مونږ به جلا وطن کو تاسو د خپل وطن نه او لتعودن فی ملتنا یا به زمونږ په دین کې داخل شي فاوحى الیهم ربهم دک وخت کې به وحی وکړه رب ستا لنهلکن الظالمین خامخا منگا حلاکون کیو ظالمانو لرا ولنسکننکم الارض من بعدهم او منگ با حوالکو زمکا تاسو تا حکومت تاسو تا پس دا حلاکت دا دینا ذالک دا انعام دلی من دا پار دا آغا چا خاف مقامی چه ماتا دا ادریدون ماتا دا حاضره دا قیامت نیریگی وخاف وعید او زما دا عذابون و سرغم دے واستفتحوا نو چې کله تاسو طلب د فتح وکړه مسلمانانو وخابا منګه خراب کړو منګه برباد کړو منګه تباہ کړو کل جبار هر یو زورور عنید او عنادګر د دین سره من ورائه جهنم د دنیا نه پس روستو پدی پس د جهنم عذاب را روان دی ويسقى من ماء سدید او پدی باندې بس کول شي هغه ویني زوی د دوزخیانو یتجرعه چې د دې مری کې به انخلي ولا یکاد نبوي دي نږدې یسعیه چې تیری کی ویاتیه الموت من کل مکان دې د بسختې د مرګ راځي د هر طرف نه وما هو بمیت خمری بنا ومن ورائهم عذاب علیز او مخکې دی بی عذاب سخت الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څنګه چې دا مشرکان د مکی د دې سره چې اوس تا هیڅ قسم جواب نشته دی ستا هیڅ قسم مقابله نشي کولای نو د دې اخیری وار پتا څه دی وی تا به د خپل وطن نه وباسو لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هغې به دارون ندوه کې کومه سلا جوړه کړې وه چې جلا وطن به کو قید به کو او اخیری فیصله پیدا وشوه چې قتل به کو الله وی دا چا کار دی دا د ناکامه بندګانو کار دی چې د اغي په ثبوت باندې د اغي په دلیل باندې هغه یقین نه بلکې وسره نه ناغي بیا څه کوي بیا دمکې ور کوي نو دی تعالی دمکې در کوي د دمکو نه پس بدی څه کوي دی بیا عملی اقدام کوي الله باغوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې مخه پکېږي ځکه چې دا د دنیا د اول نه چې کله موږ نظام نافذ کړی دی د نوح علیه السلام نه چې هغه ته آدم ثانی ویل شي د هغه وخت نه د دین اسلام دین راسخ ورته هم ویل شي او د غیرو خلکو د هغې دقه مقابله ده چې هغې همیشه دپاره ویلی دي دا هغې نوح علیه السلام ته ویلو دا هغې شعیب علیه السلام ته ویلو دا نورو انبیاو ته هم ویلي چې ګورې سم شه کني موږ به د ملکه وباسو دغه خبره چې کوم دین موسی علیه السلام ته فرعون هم کړی و او الله پاک وی زما وته څه جواب هر کله با وقال الذين كفروا لرسلهم هر کله چې وویل کافرانو پیغمبرانو خپل ته لنخرجنکم من ارضنا موږ به تاسو جلا وطن کو موږ به د ملک وباسو او لتعودن فی ملتنا یا تب زمونږ دین ته واپس راشي نو فاوحى الیهم ربهم منګه به پیغمبر ته وحی وکړه نهلکن الظالمین بس ډیر نږدې هلاکون کیو موږ ظالمانو لره بس منګه د دې دی اخیری حد تر رسول چې د الله پاک هغه رحمت د دینه بالکل یو طرف ته شي او د الله پاک هغه سزا دی دا متوجی شي ځکه چې الله پاک وی زما رحمت زما د زحمت نه ډیر زیات مخکې راځي نو الله وی دیله به موږ موقع ورکوله اخر دا چې دی به اخیری حد تر ورسید لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه دی په دې خبره باندې مجبور هغه چا هجرت وکړي هغه د غزې نه وځي الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګرچې د دې دغه ظلم دغه منګه پتا باندې برداشت کو خو د څه دپاره چې دې سوره په ظلم کې سیوا کېږي د الله هغه مهلت به ختمیږي دي ته او دی به الله ګیری چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ووته د مکینه نو ابو سفیان چې په هغه وخت کې لا مسلمان نو دی لومبې د ابوبکر صدیق په کور ورغی او سیده لړو او حضرت اسما بی بی چې کم دی نه هغه کور وه
هغې ته یې وی پلار دې څه شو؟ هغې ورته وی چته تللی دی. وی چته تللی دی؟ وی چته چې ته هلته تللی دی. دا ورته هغې د څه دپاره ووایي؟ دروغ یې ورته نه وي. او د ده دا یقین و چې کوم ځای ابوبکر صدیق یې هلته به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي، د هغه نه خوځي نه. نو هغې ورته وی چته تللی دی؟ ورته وی چېرته تللی دی؟ وی چته چې ته نو هلته تللی دی. نو هغه ترې نه پړک وباسو. اسما بیبي چې د حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه مور ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خینې ده. ابوبکر صدیق ړوند پلار په کور کې پرېښودو. د هغه عمر هغه وخت کې 100 کاله او په دواړو سترګو باندې ړوند و. او ابوبکر صدیق له اجازت نه ورکاو. ابوبکر صدیق ورته ویلي زه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ځم، هغه ول اجازت نه ورکاو. ورته وی په کور د پیغله لور ده اسما بیبي، زامن دي هغه لا د دې قابلان نه دي چې هغې دومره لوی بوج اوچت کړي، بل زه په سترګو باندې معذور یم، ما درې په کور کې څه پرېښود. نو چې کله حضرت ابوبکر صدیق ایمان راوړو نو په هغه وخت کې د هغه د ریخمو 6 دکان و، د ریخمو کاروبار و. هغه وخت کې د هغه د ریخمو 6 دکان و په مکه کې. خو چې کله هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له هجرت لته نو د هغه یو دکان هم نه و. ټولې د اسلام په لار کې اخرات کړي، ټولې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم او په مسلمانانو باندې لګولي، یو ورسره هم نه و. پلار ورته وی څه جیب خرڅه خو پرېږده که نه، ما ته پته راته پاتې کېږي نه زیبا. نو هغه په دواړو سترګو باندې معذور و پلار یې. ابوبکر صدیق داسې چلو کو چې پخوا به دا کټوې وي، په دې کې به خلکو اشرفې کېښودې، یا په هغې کې کاڼي واچول، سر یې پې بند کو. هغه ته وی بابا وی دا له ګوړه کوه، چې هغه وړه کولی خو شړنګار کو، وی دا دور اشرفې مې درته پرېښودې او روان شتې. او وروڼو ته یې ووی چې په هغې کې چې کوم دی نو له عبدالرحمن بن ابي بکر هغه لا مسلمان نه و. هغې ته وی د خور ذمواري به ستاسو وي، د خور به تاسو خیال ساتئ. نو هغه پلار دا خبره چې کوم دی نو ډېره زیاته محسوسولی شي چې د هغه ځوانه لوري او څوک راشي او د هغې نه شړپ وباسي. ابوبکر صدیق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره هغه برداشت کړ. الله پاک ورته وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دا یو ظلم دی ولیکئ د دې دپاره چې زما دا قهر دی ته متوجه شي. چې کله غار سور ته مونږ دا خبره کړې وه، پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نه ابوبکر صدیق کله مخکې منډه ووهله، کله به دې نه رارسته شو، کله به ښي طرف ته شو، کله به ګس طرف ته شو، په ټوله لار به یې دا چل کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو یا صدیق دا ته څه کې؟ کله زما نه مخکې کېږي، کله رستو کېږي، کله یو طرف ته، کله بل طرف ته. هغه ورته وی حضور زه رستو را روان یم، زما ناڅاپه خیال شي هسې نه به تا باندې څوک د مخامخ نه ګزارو، زما به چې زه مخامخ شم نو بې ګزار به زه خورم، تا به بچ کړم. چې مخکې روان یم ناڅاپه مې خیال وشي هسې نه دا دشمن چې د شاته ناست دي، هسې نه دی ښي طرف ته، هسې نه دی ګس طرف ته، دا زما احتیاطونه دي چې کومې. الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نو دا دوره قربانۍ چې وشي لنهلکن الظالمین، مونږ هلاک کو هغه ظالمان، لکه څنګه چې جنګ بدر کې ټول ټکو سترې کړو. او یا سرداران هغه د بدر په کوی کې پراته دي، 3 ورځې پراته دي، 3 ورځې. په 3 ورځو د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام کوی له خوا راغی، ورته وی د قریشو سردارانو تاسو ته ما ویلو چې ګورې دین اسلام له به الله غلبه ورکوي. څنګه تاسو د دین اسلام زور او د الله قدرتونه ولیدل؟ عمر رضی الله تعالی عنه ورپسې راغی وی یا حضور دی خو نه اوري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی دی اوري، زما خبره دی اوري، خو د دې تاب نشته چې ما له جواب راکړي، د جواب کولو تابع نشته. الله وی لنهلکن الظالمین، مونږ هلاک کو ظالمان، لکه څنګه چې فرعون بیا په اوبو کې څومره موده وساتو، ځان ته به خدای وي ولنسکننکم الارض من بعدهم، او مونږ حواله کو هغه ځمکه د هغوی چې هغوی په ډېر زیات په فخر باندې ویلي چې ګورې د دې ځمکې نه به دې وباسو. الله وایي مونږ ته هغوی وباسو، هغه ځمکه مونږ حواله کو مسلمانانو ته. ذلک لمن خاف مقامی و خاف وعید، خدا انعام مونږ هغه چاله ورکو چې هغه زما د حاضرۍ نه یریږي. الله پاک وایي چې زما د حاضرۍ نه یریږي، د ورځې د قیامت نه یریږي چې الله ته به مخامخ کېږم. حرامو له لاس نه ورځي، رشوت له لاس نه ورځي، سود له لاس نه ورځي، ګاڼې له لاس نه ورځي، غلا له لاس نه ورځي، د الله قانون ماتولو له لاس نه ورځي چې الله ته ودرېږم څه به کوم. یعنی الله پاک د ایمان څه نښې بیان کړي
چې دې دا سوچ کوي چې الله ته ودرېږم چې بل ورځ زه ملامته نه یم. ایمان به په هغه سړي کې د زړه ایمان به د هغه سړي چې هغه د هر هغه کار نه ځان وساتي چې بل ورځ هغه الله ته مخامخ ودرېږي او پرې ملامته کېږي نه. دې مونځ په ټیم وکړي، دې روژه په ټیم ونیسي، دې خیر زکات په ټیم، یعنې حقوق الله حقوق العباد دواړه په ټیم وکړي، او دې خپله انا پرېږدي، خپل غیرت پرېږدي، دین والي چې بس الله پاک څه ویلي دي. موږ خو وایو اکثر خبره کوو چې زما عقل دا نه مني که نه. په دین کې عقل منل نشته، عقل چلول نشته. د انسان څه عقل دی؟ الله وایي ما چې وله سوره علم ورکړو دوره مې ورکړی دی. نو ایماندار شي په هغې کې چې کله د دین خبر راشي په هغې کې عقل نه، په هغې کې ضد پښتو نه، په هغې کې دین بیا اغستلي. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام هغه سړی چې هغه زما د وعید نه، زما د عذاب نه یریږي، نو په آخرت کې د هغه مزیدي. واستفتحوا ای مؤمنانو که چېرې تاسو فتح غوښته په کافرانو باندې، که چېرې تاسو قبضه غوښته، غلبه غوښته، کابو غوښته په کافرانو باندې، نو وخاب کل جبار عنید. مخکې به هم چې کافران کله آخري حد ته ورسېد نو وخابه برباد به ګما کل جبار، هر یو زورور چې ځان ته به زورور وي، چا به وي اسمان ما ټینګ کړی دی، الله وایي هغه به ما څه کو عنید او چې عنادګر به دین اسلام سره به صرف او صرف په دې وجه باندې نه لګېده چې دی ولي وایي چې یو الله هر څه کوي، دی ولي وایي دا هر څه د یو الله دي، دی پکې زمونږ دا ولي نه مني. الله وایي برباد به مې کو، او صرف زما غصه بیا په دې نه سړېږي چې په دنیا کې مې وله سزا ورکړه. من ورایه جهنم، روستو ردی نه را روان دی جهنم، د څه نه د دنیا د عذاب نه روستو بیا د جهنم عذاب ورپسې را روان دی. ویسقى من ماء صدید، او سکولی بشي په دې باندې هلته کې اوبه د وینو زو د دوزخیانو. الله وایي که چېرې دې له زه یو ریلیف ورکول غواړم نو هغه به هم د دې دپاره عذابي، ابه د عذاب د پاسه به عذابي. الله به اکبر ځای وي دي به د عذاب د پاسه عذاب خوري، د عذاب د پاسه عذاب بسي یو غاړې ته تنده شوه، او چې تنده وله ماتېږي د تندې په وخت کې خو د انسان یا هغه انساني چې هغه فلټر وبوسکي، او یا هغه انساني چې تندې والي بیا ځناورو سره په یو ځای باندې وبوسکي. الله وایي هلته به بیا دي د دوزخیانو هغه پیپ ومسکي. یتجرعه کوم ځای به وله تېرو، ابه د دې تېرېږي نه، یتجرعه د دې په دې مرۍ کې بدل ته انخلي، ولا یکاد یسعیه، او دی بنی چې تیریږي، د دې به دا طاقت نه چې هغه یو فضول څیز هم دی تیرږي چې تندی پې ماته شي. ویأتیه الموت من کل مکان، د هر طرف نه به پې مرګ را رواني، د هر طرف نه به د مرګ سختی. د دې نه مقصد دا وما هو بمیت، لیکن مري به نه. بعضې وخت کې حالات دومره خراب شي چې بیا خلک وایي یاره که د اوس الله پاک چې کوم دی نو د انجام بالخیر کو، که الله پاک دی واغسته نو ښه به، لیکن الله پاک هغه د څه وجې نه، د څه سزا د وجې نه یا د څه جزا د وجې نه د هغه غزن کدن اوږد کړي. د سزا او د جزا دواړو الفاظ ما په دې وجه استعمال کړو چې بعضې وخت کې خو سزاً د انسان سره نه کېږي، خو بعضې وخت کې جزاءً نه کېږي. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چې کله وفات کېدو، عایشه بیبي وایي زما په دې ښي زنګون باندې سر ایښی او زما هغه زنګون دومره ګرم شوی چې زه د هغې درد ته نه ټینګېدم. که پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دومره زیاته خوله راغلې وه، دومره زیات په هغه چې کوم دی نو هغه ګرم شوی و، یعنې هغه ته دومره زیات تکلیف و. نو په دې وجه ما ومنله چې د زنکدن سختي دا یوازې سزاً نه، دا بعضې وخت کې جزاءً وي. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال کړی چې خدای پاکه زما د امت ټوله سختی په ما کې، خو زما امت ته اسانه کړي. او نن سبا امت څه کوي؟ نن سبا امت هغې کې داسې خلک دی چې هغه ستا د دین خلاف خبرې کوي. لکه زه اوس خبر شوم چې د نرشک د های سیکنډري سکول کې یو استاذ دی، او هغه ته لکه څو پیرې د نرشک مشرانو دا خبره وکړه چې بای ته ووړه د دې خبرونه ماشومانو ته په دې ذهن کې د اسلام خلاف خبرې مه کېنوه، او هغه بیا هم لګیا دی هغه کار کې. دی ورته لکه ووې اوس یې نوم ماله نه راځي، ما ته هغې نوم وانهغسته، زمونږ ملګري وو هغې ویل چې اوس اخري اکشن زمونږ دا پاتې دی چې د دې ځای نه بدل کړو. یعنې ځان ته مسلمان وي او نوې نسل کې هغه دا قسمه خبرې خوري چې هغه د دین اسلام خلاف. اوس دا ماشومان ما ته ناست دي، دي کچه ذهن دی، دی ته خو چې ته څنګه خبره وکړې نو هغه شانتې به کوي. دی به هم بله ورځ وایي زه به قبر کې سملمه، او دی به هم بله ورځ وایي زه به پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د شفاعت قابل ګرځم. هغه خو داسې نه وایي، هغه خو بس هغه
د کمیونستو هغه نظریه خوري، یعنی داسې خلک شته دی پیغمبر څه کوي او مونږ څه کوو، ځان ته وایو مسلمانان. الله وایي دا هغه خلک دی کله بل تکذبون بالدین، دی قیامت مني نه دروغ یې ګڼي، خو دلته کې د ننګ شرموي او شته د زړه نه ګڼي کړي دی بوله تیاری کوله. الله پاک وایي د داسې خلکو دپاره من ورایه عذاب علیز، وروستو ردي د ژوند نه چې دی باندې مرګ راشي بس سخت عذاب دی. الله پاک بوله سزا ورکي، د دنیا رسوایی بیزتی هغه یو طرف ته او د آخرت هغه سختي الله پاک وایي ختمېدو والا نه دي. په دې وجه هغه انسان چې هغه کلمه وایي چې کلمه نه ده ویلې هغه سره خو زمونږ کار نشته، خو چې کوم کلمه وایي نو هغه له دا پکار دی چې د کلمې د لاندې بیا هغه زندګي تیر کړي، لکه د یو ملک چې ته نیشنلټي والے د هغه ملک قانون پتا جاری شو نو که هر څنګه قانوني هغه به بیا ته منې، ځکه چې تا د هغې نیشنلټي اخیستې ده. اوس ته شناختي کارت د پاکستان استعمالوې، د پاکستان مخالفت کې کلم چې حکومت ته پته ولګېده چې تر څو پټې خو پټې چې کلم هغې ته پته ولګېده هغې به تا په غدارۍ کې اوچتوي. الله پاک وایي د کلمه زما ویلې ده، بیا هم زما د اصول خلاف کوي، دا چې کومونه ده ویلې نو خو هغې ته تپوس نشته، هغې سره خو په آخرت کې بل کار نشته، هغې سره حساب کتاب هم نشته، خو ډایرکټ دوزخیان دي. خو دا چې کومو کسانو منلې ده او خلاف کوي نو دی ډبل ګناه کوي، ځکه چې دی دین اسلام ته نقصان ډېر رسوي. دی په سپینه جامه کې چې کوم دی نو د دین اسلام خلاف کارونه کوي. الله وایي په دنیا کې به هم دی رسوا شي او په آخرت کې به هم د دې دپاره سخت عذابي. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لرسلهم، ویل هغه کسانو چې کافران شوي پیغمبرانو خپلو ته لنخرجنکم من ارضنا، خامخا به موږ وباسو تاسو د ځمکې خپلې نه، او لتعودن فی ملتنا، یا به تاسو زموږ دین ته راواپس شئ. فاوحى الیهم ربهم، پس وحی به وکړه دوی ته رب د دوی، لنهلکن الظالمین، خامخا هلاک به کړو موږ ظالمان، ولنسکننکم، آباد به کړو تاسو الارض د دوی په ځمکه کې، من بعدهم، پس د دوی د هلاکت نه. ذلک دا انعام لمن دپاره د هغه چا د په مقام شیریږي د حزیرې زمانه وخا په وعید او د عذابونو زمانه. واستفتحوا، ای مؤمنانو که چېرې تاسو طلب د فتح کوئ نو وهاب کل جبار عنید، الله هلاکونکی دی هر یو زورور او عنادګر لره. من ورایه جهنم، د دنیا نه پس د دې دپاره دوزخ دی. ویسقی من ماء سدید، سکولی بشي په دې باندې وینې زوی د دوزخیانو. یتجرعه، چې دې په مرګ باندې خري، ولا یکاد یسعه، او تیرونکي بیني. ویأتیه الموت من کل مکان، دې ته به د مرګ سختۍ د هر طرف نه راځي. وما هو بمیت، خو مري به نه. ومن ورائه عذاب علیز، او رستو د دې نه به عذاب دردناک چې د دوزخ دی. وقال الذين كفروا،